د مې کی وګانه ورکه چې څنګه د پریک د مې आवाज په ماګرانه داسې خونه د ادم خانه سړیو دې پرېږدم د کله زه پتا پسې غمجن یم دورخانه پتا مې نیم دورخانه. دا د خیبر پښتونخوا د کوهاټ ضلع نه تعلق لرونکي وتلی پښتو شاعر لیکوال او هنرمند اورنګزیب ګیلمن دی کوم چې د پښتو فلمونو او ډرامو په لږګونو کردارونو کې خپل هنر ښودلی دی. اول دا همدا کاروبار او همدا به مو کولو نو به رو سره لکه مونږ د شاعري شروع کړله شاعري بس شروع مو کړه شاعري مو کوله شاعري سره مو کیسټې کړي ډېر ګلوکارانو زمان شاعري کړي دا ډېر ښه ګلوکارانو هغه د باوجود به زه لاړم فلمونو ته نو فلمونو ته لاړم نو اوس دا یو فلم و دیدن نو دا لکه ډېر هیټ د مې کی وګانه ورکه چې څنګه د پریک د مې आवाज په ماګرانه داسې خونه د ادم خانه. اورنګزیب ګیلمن په شاعري کې مینه درد وخت او رښتیا په نظر راځي او همدا وجه ده چې شاعري ته یې د فلم او ډرامو په نړۍ کې خاص مقام ورکړی شوی و خو له بدمرغه اوس دا شاعر د سخت غربت او ناروغۍ سره مخامخ دی. د مالی مشکلاتو له وجې تر اوسه یې خپله شاعري د کتاب په شکل کې نه ده چاپ کړي اوس دا ویره ده چې د قیمتي کلام به یې له منځه لاړ شي. شاعر اورنګزیب صاحب چې زما استاد دی او ډېر یو ښه لیکوال د پښتو د ژبې د پښتنو دپاره ډېر یو ښه شاعر چې د ده سره پکار دی د حکومت د عوام سپورټ پکار دی چې د شاعري مخته لاړ شي. د چې څومره غزلې د پښتو دپاره هر څه کړي دي او د شاعري ډېره زیاته ده خو د ده شاعري چې ده څه قدر نشته د پښتنو ورونو سره. نو زه غواړم چې د ده ډېر ښه کلامونه او نوي یار سره روان دي په پښتو فلمونو کې د پښتو د ژبې فلم کې بار د ده ګانې راځي او د سره د حکومت سپورټ پکار دی. اوس مهال اورنګزیب ګیلمن د زړو خراب شوي الکترونیکي سامانونو لکه ریډیو ټیپ ریکارډر او ټرچونه رغوي او د یو وړوکي دوکان له لارې خپل کور چلوي. اورنګزیب ګیلمن وایي سر جی لکه ګوره ما سوره کار کړی ده که نه لکه ما ټول کار ښه کار کړی ده خلکو ته مه کړی ده خو بهرحال ما ته په دې شي کې هېڅ شی مې راونه شو نو موږ پیله نه ګوره بس دې غریبي کې لګیا یو نو چا سره مرسته ونه کړه. اورنګزیب ګیلمن له موجوده حالاتو مایوسه شوی خو له حکومتي واکدارانو امداد ته اوس هم منتظر دی که امداد یې وشي نو کتاب چاپ کېدل به یې اسان شي او نوی کول به ترې ګټه پورته کړي.